أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدقت يا رب العالمين. مخکې د قتل خطا خبره تیره شوه او اوس چې کوم مسلمان څوک په قصدن څوک قتل وکړي نو الله رب العزت وی فجزاه جهنم خالدا فیها، نه ده ځای به همیشه دپاره جهنم وي. چونکې مسلمان وي او کلمې ویلي نو الا ماشاء الله چرته الله وغواړي تر کومې نو وي به چې کله الله وغواړي بیا به د جهنم نه رابار کړي. یا د ده دا ګناه دومره لویه ده چې دی مستحق د دې دی چې دی جهنم ته همیشه دپاره ګزار شي. ویل بس الله رب العزت چونکې ایمان ورله مانع دی د دغه شي دپاره نو دې وجې به الله راباسي. یا مکیس ابن حبابه وغیره لکه کم چې شان نزول دي نو هغې طرف ته اشاره ده. هغه بیا مرتد شوي و قتل یې کوي بیا مرتد شو همیشه دپاره جهنم دی. نومباني تې هغه مستاک دي. ومن یقتلو هغه اوس به دوه شیزونه داسې لوی لوی ګناهونه دي چې د هغې باره کې همیشه دپاره د جهنم ذکر راغلی په قرآن کې. یو سود دی چې سود څوک کوي، او دویم نمبر قتل عمد په قصدن قتل کول د مسلمان د دې باره کې همیشه دپاره جهنم را الله هم دې وساتي. ومن یقتلو هغه څوک چې قتل کړي مؤمنا مؤمن لره متعمدا قصدا عمدا فجزاؤه جهنم نو ځای د جهنم دی خالدا فیها دی به همیشه وي په دغه جهنم کې. وغضب الله غضب کړی دی الله رب العزت علیه په ده باندې ولعنه ولعنت د الله رب العزت دی په ده باندې. وعد له تیار کړی شوي د ده دپاره عذابا عظیما لوی عذابو. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذا ضربتم هر کله چې تاسو لاړ شئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې فتبینوا نو ښه تحقیق کوئ تحققو ښه تحقیق کوئ ولا تقولوا موایه لمن د هغه چا باره کې القا چې درواچوي الیکم ستاسو طرف ته السلام سلام لست مؤمنا چې نه یې ته مؤمنه چې نه یې ته مؤمن تبتغونه آیا لټوي دي عرض الحیات الدنیا آیا لټوي تاسو عرض الحیات الدنیا هغه سامان د زندګۍ د دنیا فعند الله نو په نزد د الله تعالی مغانمو غنیمتونه دي کثیره ډېر زیات. یا خو چې دی نو شان نزول طرف ته لومبنۍ اشاره ده چې یو صحابي دوه دغه احادیثو کې راځي. یو دا چې یو صحابي ورپسې شو عبدالله ابن مسعود او اسامه بن زید. نو عبدالله ابن مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی قاضي جوړ کړی او اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه چې دی هغه امیر و. د یو کس پسې منډه واله جنګ تر دې چې هغې لاس له راغی دی ډېر ستړی کړ. بیا د چې څنګه ونه هغه کلمه وي عبدالله ابن مسعود صاحب ورته چې مه قتله هغه ورته چې نه دی خو د یارې کلمه وي خیر د قدر کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وایي چې په دغه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره خفه او غوسه موږ نور کله دونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هل شققت قلبه تا د ده زړه څیرلی و چې دا کلمه د دروغ وي. خیر یا بل یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه غزا له تلي چې واپسې کې راتله هغې استقبال له ولاړو. اوس به استقبال چې هغه کله کون هغه کلمه وي او دغه په ټوله قبیله کې دغه یو کس مسلمان شو دی کمزور هغه هجرت په ابتدا د اسلام کې فرض. اوس مسلمانانو دا خیال وکړو که دوی د مال د بچکولو لپاره کلمه وي که چېرته ده د صحیح کلمه وي نو بیا به د هجرت کړی وي. لهذا دې لاسه شهید شو. چې کله شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګي نو ډېر خفه شو. نو هغې طرف ته اشاره ده. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذا ضربتم هر کله چې تاسو دی فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې فتبینوا نو تحقیق کوئ ولا تقولوا تاسو مه وایئ لمن د هغه چا باره کې القا چې درواچوي الیکم تاسو ته سلام او کلمه لست مؤمنا چې نه یې ته مؤمن چاته دا مه وایه چې ظاهرا د اسلام د بنیادي عقیدو خلاف ورزي نه کوي صحابو ته کافر نه وایي
او د بنیادی عقیدو بس خلاف نه نو بس ته داسې کوه چې د هغه ایمان منه د هغه ایمان منه تبتغون لټوې تاسو عرض الحیات د زړه کیسه د هغه د الله سره ده اوس که په ظاهره د بنیادي عقیدو خلاف لکه قادیاني وي شیعهګان والا کارونه کوي نور کوي بس بیا کیسه سمه تبتغون آیا لټوې تاسو عرض الحیات لټوې تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوندۍ د دنیا فإن الله پنځ د الله تعالی مغانم غنیمتونه دي کثیر ډیرو کذالک هم دکشان کنتم وی تاسو من قبل مخکې د دینه فمن الله احسانک الله رب العزت علیکم پتاسو باندې فتبینوا بس ښه تحقیق الله وی تاسو داسې یو پیغور ورکړي ګوره ما چې دی نو ستاسو ایمان داسې ومنو ان الله یقینا الله رب العزت کان دی بما بحث باندې تعملون چې تاسو کوي خبيره خبردار اوس الله رب العزت وی چې ګوره کم کسان کور ناستی یو جهاد کوي نو دا برابر نشي کېدی برابر دی ځکه عام انسان د سوچ کې یو کس په نرم قالین باندې لګیا دی سجدې لګوي سره بد یو کس په تلی کې سری خېږي او جنګیږي نو دواړه برابر نشي کېدی لا یستوی القاعدون برابر نه هغه ناس کسان من المؤمنین د مسلمانانو نه غیر اولو الضرائر سوا د معذورینو نه والمجاهدون جهاد کوونکي فی سبیل الله بلا د الله تعالی کې باموالهم وانفسهم په مالونو او په ځانونو سره اصل داسې دی ګوره لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم چې ناس کسان د مسلمانانو مجاهدین چې دا دواړه په درجو کې برابر نه دي او په مال او په ځانونو سره جهاد کوي غیر اولي الضرر یا که څوک معذورین وي سوا د معذورین او هغې ته عذر دی ړوند دی هغه لاسونه یې کټ دي خپې شلي دي وغیره بس هغه ځان نه خبر الله فرمایي ففضل الله فضیلت ورکړي دی الله رب المجاهدین مجاهدین د باموالهم په مالونو د دې سره وانفسهم او په ځانونو سره علی القاعدین په ناستو کسانو باندې درجه لویه درجه وکلا هر یو د دې واحدونه هر یو د دې دواړو نه وعد الله وعده کړی دی الله رب العزت سره الحسنى د نیکۍ د جنت اوس دې دا کس ته په دې نه مغرور کېږي او کس جهاد کوي چې صرف زه باجر نه کم کس کور کې کلي کې هغه د نیکۍ کار کوي هغه ته به مجر ملاوي یا درجات شته وغیره وفضل الله فضیلت ورکړي دی الله رب العزت المجاهدین جهاد کوونکو ته علی القاعدین بناستو کسانو باندې اجرا عظیما لوی اجر درجات دا درجی دی منه دا الله د جانبنا ومغفرتا او مغفرت دی ورحمتا او رحمت دی وکان الله یقینا الله رب العزت غفور الرحیم بهانه کوونکی او رحم کوونکی ان الذين يكنن هاكسان توفاهم الملائكه چې روح والي دینه فرشتي ظالمی په داسې حالت کې چې ظلم کوونکي ان بوسم په خپل ځان باندې قالوا وای دي د فرشتي فيما كنتم پس حالت کې تاسو قالوا وای دي كنا چې موږ کمزور مستضعفين كنا موږ مستضعفين کمزوري فی الارض بزمکه کې قالوا ورته وای فرشتي الم تكن ايانا ارض الله وازمك الله تعالی واسعه فراها فتهاجروا بها نو هجرت بم کړي پای کې فاولئک مأواهم جهنم نو زیدا ورتلو د جهنم دی وسات مسیرا او ډیر بد زیدا ورتلو خبر اداره چې د اسلام په ابتدا کې هجرت فرض او بیا رستو مکه معظمه مدینه منوره دینه هو سره هجرت نه کوي د دین علاوه چې په کوم ځای کې مسلمان با آزاد خپل عبادت خپل طریقې دا نشي کولی دا غي نه دي زی لازمي بیا او که چرته کولی شي اگر که کافرانو ملکی نو که بیا نه زینو خیر الا المستضعفين مگر کمزوري من الرجال د سړونا اوس الله رب العزت ورته جنانا خطا سزا پرشتو به تاسو کو چې تاسو ولي ورته چې مون کمزوري او زکه واپس د اسلام نه یا هجرت هم نه کړه الله رب العزت ورته نه کمزوري کم خلک دي الا المستضعفين مگر کمزوري من الرجال د نارینهونه او النساء د زنانونه او الولدان د ماشومان لا یستطيعون چې طاقت نه لري حیلتن د سجل ایو د سر د سر یا ډیر بډاګان وي یا زنانوي بډاګان یا چې دي ماشومان وي ایت دا هغه معذورین دي تاسو سره ځوان انسان غټ کټي او ته چې زه معذوره والا الګ ځوان کس به زنګ ملګری کته الګ مونږه کا جامې می پلیتی سچ له غول دی بګی کړي سلو ور جامې می پلی آسان حساب دی بس ورته مونږه کا جامې می پلیتی و د سکول د بارا کالج د بارا د غم خاده د بارا د جامې بدلول شي الله رب العزت ته د ولاړ د بارا د چې جامې نه بدل
الله دې معافي وکړي. یا دا نن سبا چې دا لوبه راغلې ده د وایرس ته، څومره خلک دا کوي، دا واچوه، دا وکړو، هغه وکړه، خلکو سره مه میلاویږو. د الله رب العزت طرف ته څوک توجه نه کوي چې خدایه پاکه دا بیماري را باندې مه راولې، حالانکې توجه د الله رب العزت طرف ته پکار ده. ته پته نه لګي چې موږ دا مسلمانانو یا مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یهود. الله رب العزت طرف ته توجه پکار ده. مخکې چې چا ګناهونه کول، ګناهونه پرېښوده پکار دي، استغفار ویل پکار دي، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا څوک ډېر وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. خدای پاک به د هر مصیبت نه، هر بیمارۍ نه دا بچ کوي چې اثار وپېري څوک وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث الفاظ دي. موږ څه کوو؟ الله دې معافي وکړي. موږ دا ټي وي باندې چې څه راشي بس چا ویلي دي ټي وي صاحب کې دا راغلي، دا زموږ دپاره لوی صاحب بس ټي وي دي. چا ویلي پلانکي صاحب ویلي، نه، الله رب العزت څه ویلي، محبوب علیه السلام څه ویلي، هغې کې هر څه حل شته. احتیاطي تدابیر صحیح دي، خو لیکن الله طرف ته توجه پکار ده. موږ مخکې هم ګناهونه کول، اوس هم کوو، مخکې هم خلکو زناګانې کولې، اوس هم کوي، مخکې هم غیبت کولې، اوس هم کوي، مخکې هم غیبتونه کول، اوس هم کوي، مخکې کومه ګناه ده چې هغه موږ پرېښې ده د الله نه یېرېدل نه، اوس هم که شان لګي، نو فرق څه شي؟ الا المستضعفین، مگر کمزوري من الرجال د نارینهونه، والنساء د زنانونه، والبلدان د ماشومان نه، لا یستطیعون چې طاقت نه لري، حیلتن د څه چل، ولا یهتدون او نه مومي سبیلا دي څه ده، د وتو څه لاره نشته، د کافرانو په ځای کې راګیر دي، اوس هغه کمزوري دي. الله وایي د دې باره کې څه دی؟ اولئک بس دا کسان دي، عسى الله قریبه ده چې الله رب العزت ان یعفو عنهم، عفو وکړي دي، دا معافي وکړي دي، دا بس چې معافي ورته وشي، دنیا هم ښایسته ده، آخرت هم ښایسته دی. وکان الله، یقینا الله رب العزت عفوا، معافي کوونکي، غفورا او بخښنه کوونکي. ومن یهاجر، او هغه څوک چې هجرت وکړي، فی سبیل الله، په لار د الله تعالی کې، یجد نو وبمومي فی الارض، په ځمکه کې، مراغما ځایونه د تیښتې، کثیرا ډېر زیات، وسعا او ډېره پراختیا. اوس خبره دا ده چې یو صحابي و، هغه کمزوری و، نابینا مو، ډېر بوډا و په مکه معظمه کې. کله دا واورېدو چې الله رب العزت وایي چې څوک هجرت نه کوي دې ځای به جهنم وي، نو هغه بچو ته وایي چې هله ما زر هجرت طرف ته بوځئ، له مکه نه فتح شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن ورته وایي چې هلته خو راغلي الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ده ورته وایي چې یاره بس یارېږم. خیر دی چې روان کړه، نو په لاره کې دله مرګ راغی، نو خلکو به وایي نه د هجرت شو نه په کور شو. نو الله رب العزت وایي چې نه، د ده د نیته پورې کار و، د نیت وکړو دله الله د هغې اجر ورکوي. دا کشان بخاري شریف لومبي حدیث هم دی، انما الاعمال بالنیات. وی دا اعمالو دا مدار چې دا په نیت دی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، من كانت هجرته الى الدنيا فيسر. وی چې دا چا هجرت د الله او د رسول لپاره وي، نیت یې صحیح وي، نو بس د هجرت د الله او د رسول لپاره د هغې اجر ثواب به ملوي. د چا چې دنیا لپاره، د دنیا د ښځې لپاره، د هغې ملوي ورته. الله دې زموږ نیتونه صحیح کړي. نو الله څه وایي؟ ومن یخرج، هغه څوک چې راووتو من بیته د کور خپل نه، مهاجرن چې هجرت کوونکي وي، الله د الله جانب ته، ورسول د الله د رسول جانب ته، ثم یدرکه الموت، بیا راټینګي دله مرګ، بیا راشي دله مرګ، فقط وقع اجره، بس یقینا واقع شي اجر د علی الله، په الله رب العزت باندې. وکان الله، یقینا دی الله رب العزت غفور الرحیم، بخښنه کوونکی او رحم کوونکی.